بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني ذم فصل باب الانفاق وكراهية الامساك کی. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. کجدی حدیث کی فضیلت د سخی بیانې څوک چې صدقې کوي او مزمت هغه د بخیل بیانېږي. سخی مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دریو ته بنزدي وی دریو ته یو الله جل جلاله ته یعنی دا رحمت ته یو خلق محبت ته بنزدي خلق ور سره محبت کوي او دریم د دې بنې نتیجه کې به جنت تم نزدي الله تم خوخ دي خلق تم خوخ دي نو جنتی دي نو چې کله یو سړی جنتی شي نو به د جهنم نه لري نو یو شي نه بلري چې جهنم دی او بخیل سړی به دریو ته نزدي کا دریو نه لري الله نه بلري جل جلاله د الله د رحمتنا د خلکو نه بلري یعنی د خلکو د محبتنا او د جنت نه بلري چې جنت نه لري به بچي یو شي ته ورزدي جهنم ته. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السخي قريب من الله. دا الله تقریب وي دا مبالغه د مدح د سخاوت کې خو بزم د بخل کې یعنی د الله رحمت ته قریب وي. قریب من الجنه نتیجه کې به جنت ته داخليږي. قریب من الناس د خلق محبت ته ونزدي اسی د سخی خلق سخی سری سره خلق کینیم ډیر محبت ور سره خلق کوي. بعید من النار جهنم نبولري دغه په نتیجه کې. والبخيل بخيل چې بعید من الله د الله د رحمت نبلري. بعید من الجنه جنت نبلري. بعید من الناس خلق نبلري خلق ور سره محبت نه کوي. قریب من النار نو چې د جنت نه لري د الله د محبت د رحمت نه لري بس جهنم ته ورته بنزدي. دغه جمله ولا جاهل سخي احب الى الله من عابد بخيل. نبی علیہ السلام فرمایي سخي جاهل وللی الله تخوا خدای هغه بخیل چې هغه عبادت گزار وي. دلته د جاهل نه مراد هغه کس ته چې هغه فرایض ادا کوي او نوافل لیر نه کوي. هغه نه مراد جاهل نه مراد دغه دی. مقابله کې عبید ذکر کړي ځکه وایو عبید نه مراد هغه دی چې هغه فرایض هم کوي نوافل هم ادا کوي خو یو طرف ته دغه صرف فرایض ادا کوي جاهل له خور سره ور سره څه کوي سخی دی. دا بل ښه عبید دی نوافل هم کوي خو بخیل له دا ته بهتره دی ښه دا سخی ته بهتره دی. ولا جاهل سخی جاهل مقابله د عبید کړي یعنی نفلی عبادتونه چې نه کوي خو چې سخی احب الى الله من عبد بخيل. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مولوی صاحب دی حدیث کې را تر دې مسلې بیان کی چې صدقې کوي کنه نو بجون کې کوي چې صحت او برابر یې د دې سبب زید دی. پرونو حدیث کې ویلو سره د فقر نه ویریږي د مالداري تمه وي به چې سره کله وفات کیږي سم مال د نور خلکو ګرځي نو سید التبم کې ثواب وي خو زید ثواب چې کنه د علي چې کله سره خروغ رمټ وي نو فرمای لا يتصدق المرء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې صدقه ورکی خامخا یو سره په خپل ژوند کې بدرهم د یو درهم خیر له د درباره بهتره ده من ان يتصدق ب100 چې 100 روپۍ صدقه کې هند موته مر په وخت کې یعنی ایک پیس سو ایک نسبت یې دیکھا په عام حالتو کې 1 روپۍ صدقه کول ثواب په مرض الموت کې د سلو نه زیات. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دی حدیث کې مولوی صاحب د بخیل او د بد اخلاق سړي هغه زم بیانېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دو صفات چې دي د کامل مؤمن کې نه جمع کیږي یو بخل له یو بد اخلاقی ده یعنی دا د کامل مؤمن نه د منافق علامات دي. نو دې مطلب دا نه دی چې څوک بخیل وي او څوک بد اخلاق نه دا د سره مسلمان نه دی. علما وی دلته د مؤمن نه مراد کامل مؤمن نه دی یعنی کامل مؤمن بنوي. کامل مؤمن خو هغه چې کې د کامل مؤمن صفات موجود وي. کامل مؤمن صفت دا دی چې هغه به سخی ګوره دا نه دی
ابا بد اخلاق کنه ښه اخلاق ولیدانه دي نخبل کامل مؤمن نشو او څوک کوئی چې کا مؤمن نه هم مطلق مؤمن مراد ده خود دې صفاتونه د بخل او د بد اخلاقی نه هغه بخل او بد اخلاقی مراد ده چې هغه بالکل د صفت لازمه جوړ شوی د سره تلری کیږي نه هر وخت کې بخیل هر وخت کې بد اخلاقه دا سره مؤمن نه پاتې کیږي او چې ستیم بخیل او بس صحیح کیږي بد اخلاقی او بس اخلاق ټیک کیږي هغه نه یادای او ته وګوره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان دو خصلتون دي لا تجتمعان چې دا دواړه نه جمع کیږي قطر بشتي وي تاويل هذا الحديث ان تقول المراد باجتماع الخصلتين فيه مع بلوغ النهايه چې بخل او بد اخلاقی پکې انتهایی درجه موجود وي بحيث لا ينفك عنهما چې د سره جدا کیږي نه د سره دغه نه جدا کیږي او د طرفه بدی رضا موجوده یعنی بدی دوړو کارونو کې خوشاله ني فاما الذي يبخل حينا ويسوء خلقه في وقت او في امر دون امر کله یو کله نه هغه نه یادي برحال سخت وعید دې کسچ په وګي ښا دو صفات دا مؤمن کې نه جمع کیږي کم کم ذهن کې واچوي او بخل بل بد اخلاقی وسوء الخلق رواه الترمذي وعن ابي بكر وعن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عبد التبع مزمت بخیل بیانېږي ورسره د چالاک سړي او ورسره دا غسلی چې هغه د چا سره احسان وکي نیکی وکي صدقې ورکي او به بزباتی نو لا يدخل الجنه جنت من داخليږي خب دوکباس سړی نو کوم مناسبت جوړ کو کنه انداسې بشي هغه کس چې هغه فقیر نه او دوکه کې ځان فقیر حساب کی او د مالدارو نه پیسې وصولي دا دوکباس شو یو دا خپل دریو جملو منځ کې به مناسبت شي ورپسې ولا بخیل دیو طرف ته د دې سړي مذمت شو او د وجه څه یا بخلی کمالدار یو نورم غواړي خو بخل نه کنه دا بخیل شو ښا ورپسې سبا وای بخیل چې هغه صدقه ورکوي نه هغه وخت کې خلکو نه اخیستله دای بل نه ورکوي ورپسې دریم څه منان چاله صدقه ورکړله وسې بزباتی دم د بخل علامه ده سخی سره چې چاله صدقه ورکي کنه به بچا نسباتی سوچ شته کنه خبره مر یو کړله ښا خو دومره ده دا ول چې خستون کې دي خو وجه څه بخل له بخیل سره بدی کې پیسې زیاتې کم او ورپسې دویم او دریم هغه پیسو والا دی یو یې نه ورکوي ځکه مضموم دی او بلې ورکوي خو د مقصد د پاره ورکوي مقصد دا به بیکارونه کوي به بزباتنی کوي به شرمئی ضرر ورکوي لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذى تاسو په خبره مانی کا لا يدخل الجنه جنت من داخليږي خب دوکباز چالاک سړی ولا بخیل چې مسلمانان دوکه کوي ښا نه به بخیل داخليږي نه به منان الګ دلته اعتراض دی که مسلمان به هم نه داخليږي نو چا جواب کړی دی چې ترڅو به دا صفات وي نه به داخليږي نو به الله پاک به ول عذاب ورکی په دنیا کې به څه تکلیف مصیبت راولي نو د دې ګناهونو کماغه نحوست او بتلری شي به وفات شي به جنت تلل شي دا مطلب دی سره د دین شي تللی یا قبر کې ول الله عذاب ورکی نو آخرت کې چرپات شي کې باکشوي به جنت ته برال شي یا دنیا کې به ګناهونه ختم نشي قبر کې به ختم نشي نو آخرت کې الله پاک عذاب ورکی جهنم کې به عذاب ورکی آخرت کې به ول د قیامت د محشر په ورځ سزا ورکی بس سباشه به هغه نتیجه حساب کتاب نه بس سبا جنت ته برال شي یا بل تمون شي جهنم کې به سبا کې هغه نه بس به جنت لذي خو بهر حل مطلب دا نه د زمنګ د ټولو څلور وجو مطلب دا دی چې مطلب د دې حدیث دا نه دی چې بالکل نشي داخله دله بلکې مطلب دا دی چې سره د دې صفات نشي داخله دله او څوک چې نه اول ځل نشي داخله دله او باقی د الله پاک خو خدا ګناګار سړی چې مفتو کې معاف کولې شي چې مفتو کې معاف کړلو کنه ام د دې ګنا نه پاک شي به جنت ته داخله دله شي بهر حال دا خبره راجح راي د چې سره د دې صفاتو نشي داخله دله ویګو کنه وانا به هريره
رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر ما في الرجل الک سلی کی بدترین صفات کم دی دوا یو بخل انتہائی درجے والا او یو بزدلی دا دواړه بدترین صفات دي شر ما بدترین هغه صفت چې مسلی کې وي شح حالون هغه یو بخل حالون چې هغه شدید وي فاحش وي انتهایی زیات وي افحش الجزع بصر چاته تذکری کوي سنشتریو غریبی دا در بخیل دم بخیل صفاتی جدا جزی فزی خلقو تا کوي اور بسې څه وي وجبن الخالعون او بل بوزدل سړی چې سخت بوزدلی الکه دې کې مناسبت ده دې کې مناسب سوچ په وکي سړی انتهایی درجه بخیلی کنه او انتهایی درجه بوزدلی دا یو شی دی بخیل سړی بخیل ولی ابو بوزدلی کنه څنګه بوزدلی یریږي کې پیسې مو ولګولې نه ولکېږه ما د سیده کنه دا بوزدل چې مغه میریږي ام پلان کې کار نه کومای ملکېږم پیسې نه لګوم ملکېږم دوړو کې اشتراک دې کې سوچو کوي وسنذكر حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه لا يجتمع الشح والايمان هغه وي ایمان سره د سره جمع کیږي نه ده بخل په کتاب الجهاد کې ان شاء الله تعالی الفصل الثالث انا عائشه اکبر وګوري حضرت عائشه فرمایي ام المؤمنین نبی صلی الله علیه وسلم تمنګه عرض وکړو د الله رسوله تا بسيبه ډایرک څوک مري ډایرک نه تا بسيبه څوک مري په بیانو کې یعنی صد وفات نه بس چې کوم اول بیبي وفات کیږي کوم به نبی علیہ السلام فرمایله چې لاسونه وګدي هغه ظاهري لفظ لاسونه وګدو دا چې لاس چې وګدي نو وای مونږه یو چوکر واخص لاسونه چې کول چې وګدي نو د حضرت سودا رضی الله تعالی عنها لاسونه وګدو بس مونږ دا بینو څو پس معلومات شو یو اشتمه هجری وای شلمه حضرت زینب بنت جحش وفات شوله او موږ د پته ولګیدل چې د وګدوالي د لاس نه حقيقي معنی نه ده مراد مجازي مراد ده هغه څوک چې وګ لاس یو وګد دی معنی صدقې لري ور کوي هغه لاس وګدای کنه صدقې د بار خلک څه کوي لاس وګدای وګد لاس معنی صدقې لري ور کول دنه یو مسله معلومه شوله ظاهري الفاظ معنی کې څوک پويږي کنه نو نه د کافي د مسائل رسېلو د پاره استاد سبق یې نه د صحابيات د ټول عمر د نبی له سلام سربکور کې تیر کړي یو ځای په یو کمره کې تیر کړي دي به هم دیو ظاهري لفظ معنی دوکه کیږي نو دیو جن استاد ضروری دی ښا چاته بوې کې دلته دا مراد دی دلته ده اسی سره بار به پويږي بس به اجتهادونه کې به سره گمراه کېږي نو ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ويمنغ ويل بعض ازواج النبي عليه السلام ويل للنبي صلى الله عليه وسلم تا اينا اسرع بك لحوقا كما بمنكبا بجلتي سرتا سر ملحق کیږي قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اطول كن يدا زيت وی بتا سو کې د الله سپه دیوار سره غبر ما سره ولغه کیږي دا ملحق کیږي یعنی وفات کیږي با فاخذوا صيغه مذکر راولي تعظیم د بارکه فاخذنا فکارو للصحابياتو یعنی دی امهات المؤمنین دی رواق السلقه سبتن یو چوکا څو ته ویغه دغه چوکا چی امنس کی چې سلی بانس يذرعونها چې بس لاسونه بغس کول وکانت سودته وسودا رضی الله تعالی عنها اطولهن يد الثلاث په اعتبار سره وګدوا فعلمنا من تبدو لګدل بعض الدين بس چې انما كان طول يدها چې مراد د وګدوالي د لاسنه الصدقه وكانت اسرعنا لحوقا او جلتي سره ملحق کېدلو کې د نبی له صلوات و سلام سره زینب بنت جحش وكانت واغه تحب الصدقه طول بصدقه کولې خو غیرې رخه خوله وفي رواية مسلم قالت حضرت عائشة فرمائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع كن لحوقا بي أطول كن يدا جلتي سر ما سر ملحق يدن کی چدا پتاسو کیا غد جلاسی وګدوی قالت حضرت عائشة فرمائي وكانت يتطاولن ايتهن وی دا زنانا لاسونه وګدول چې کومه بدی کې لاس په اعتبار سره وګددا
قالت حضرت عائشہ فرمائی فکانت ولنا و اگدا دلاس به اعتبار سره زینب فکانت زینب اطولنا یدا زینب یہ سم کانت دے لانها حضرت زینب چوا ودا تعمل بيدها پلاس میں عمل کولو وتتصدق دا عطف تفسیر دی عمل داو کنه خېګړې به کولا. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل ولشبه د صدقې د فضیلت بیان دی او د دې خبرې بکی بیان دی چې ته صدقه ورکوا خپل غالب ګمان موافق چې دا سړی محتاج دی ورکوي د الله د رضا د پاره ورکوا کاغه به محتاج نه هم تا ثواب ملويږي چې کې کاغه کوشش کوي چې صحیح سړي د صدقه ورکم کاغه صحیح سړی نه هم تا ثواب ملويږي تا خپل کار کړی دی کا خپل وسب اور انسان مکلف دی کړی دی. نو په مخ کې امتونو کې یو سړی امتونو کې یو سړی هغه دا ویل چې د خیر سره زب صدقه ورکوم د شپې صدقه ورکړه سار له خلکو کې بد ولګېدل غل صدقه ورکړي سارق لا هغه به هم د الله شکر وی سلوي ما غو صدقه وکړه به ویل چې زه به صدقه کوم دوباره چې به ورکړه خلکو کې بد ولګېدل ازانیه له صدقه ورکړي به هم شکر وی زه په ځانیه خو لګېدا به ویل به صدقه ورکوم به چې ورکړه مالدار له ورکړي خلکو سوال چاله کا بیګه خو چا مالدار له صدقه ورکړي خو به هم د الله شکر ادا کړل ګورې وتا. وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل يوكسويل نسلسوكو ممن كان قبلكم چاته ویل في نفسه ولکی او لبعض اصحابه يخبل ملګرو ته ویل او في نداء حال دعائي یای आवाज کو خلق کی الک زبر خیر صدقه کوم بیگالا فخرج دوتلو بصدقته د خپل صدقې سره صدقې بار کړه د کورنا چې چاله ورکما فوضعها في يد سارق نا صدقې یو سارق بلاس کې خودل من غیر ان يعلم به انه سارق دا بدنه و چې دا سارق دی مستحق نه دی بس سارق د خپل خلکو تخکار کړه یا سم صورت جوړ شول خو خلکو تخکار شول شي سارق له صدقه ورکړې شوی فاصبحوا سبق له خلکو يتحدثون خبري کولي یا دي ساري خلکو ته ویل یا سي خلک په طریقه خبر شو سی ویل تصدق صدقه شوی د نن شپه په سارق باندې فقال لسلی ویل صدقه ورکون کی اللهم لك الحمد على سارق یا الله استاد بار حمد دی یعنی زه شکر ادا کوم بدی چې ما سارق خو می صدقه وکړه بي ویل اتصدقن بصدقه فخرج بصدقته فوضعها في يد زانيه فاصبحوا خلق سباق له خبري کولي چې تصدق الليله على زانيه فقال له فرمایل اللهم لك الحمد على زانيه بي ویل اتصدقن بصدقه فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فاصبحوا يتحدثون خلق بيخبل مسك خبري کولي تعجبا تصدق الليله على غني الک بیگا خو بغنی صدقه شوی فقال ذ بشكر اداكم اللهم لك الحمد على سارق وزانيه وغني فاتيا خوب کې وتسوکر عليها فقيل له ذ تويل شو تا چون کې صدقه ادا کړیو به دې بد خپل عمل لا الله نه شکریا مدا کړی چې الله توفیق دې مراکلو را قبول وکړه دو سوال بکی الله توفیق دې نیک عمل راکړي ور سره چې ودی کړلو به سوال کې چې الله پکرانه قبول يم کی سرب نیک عمل نه دی کافی قبل دل ضروری دی نه دغه قبول شو پرشتہ وته به خوب کې وای څوک مترال په سارق چې کما صدقه کړي و دغه فایده شته کنه د سارقین به بمن شي په زانی دی کړي و کنه فایده شته د زنا نه بمن شي زانیه ولی زنا کوي چې پیسې وتلاس تراشي او په مالدار دی وکړه فایده شته کنه هغه به عبرت والیا به صدقه کوي. اما صدقتك على سارق فلعله شاهد شي اي صاحب عن سرقته چمن شي ځان پاک وساتي دغلانا اما زانيه چې دا فلعله ان تستعف کې شي دا ځان پاک وساتي ان زنا ځان من کې د زنا نه اما الغني چې فلعله يعتبر دا فن حاصل کې نصيحت حاصل کې فينفق دام خرچه کې مما دا غمال لا اعطاه الله کوم چې الله ته ور کړی دی. وعنه د حضرت ابو هريره روایت دی عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل
بینا زائد لفظ دیکھا منگوایو کا نا ایک دفعہ قاضی کا رہے اردو کی خلق وئی دقشان بینا دا برحال وقت حاصل تے یو سرے پہ یو دشت کی روانو اوریز رالا اوریز کی آواز واوریدلو اپا آواز کی داو چی د پلانکی باغ اوبکا پس داوی پہ یو شرل زی کی باران وشو او برا کتر روانی شی یو ولی تر اولوی دلی چونکہ ما اوریز کی نوم باوریدلو تعجب کی شلو مجداب نرنے ایک سڑے دے نرازه د خو دیدار پکار دی بس په دی وبو بس روان شوم ګور مدا ولا روانه په یو باغ داخله شوله ابا کې سړی وبخر کول او غسل کلام وکړلو او بهرحال منس کی خبرې دی غابت عبارت کې وایو نو ولی تا ته دومره فضیلت ملاو دی چې ورست الله پاک کوئی چې دغه بار بو روا او به دی په ولو کې وبلاړي شي او به دی استباغ تر شي دا څه وجه ده نغور تویل دا خبر خو ما چاته نه د ښکارا کړي هتا ته به ښکارا کما کم فصل چراله وشي کم میوي وشي درې سي کما یو خپل اهل او عیال باندې یو فقرا باندې صدقه کوما دې ټکی په وجه د حدیث تل ترا وړي دي صدقه فضیلت دی پکې چې دغه نتیجه دا الله پاک د کم زینو برابرۍ اسباب برابرۍ د بارا د مال کی زیادت راځي او درې مچ دا هغه واپس په دی باغ لګو مدري مېسا وته ګوره وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يوسلو بفلات بيو صحراء کی دزمکی فسمع صوتا نواز وردلو في صحابه بوريس کی وريس کی आवाज وشو आवाज داو چې اسقي حديقه فلان بلانکی باغ وبکا فتنحى ذلك الصحاب نو غاړي د شوله د غوریز فافرغ ماءه ابيرات في كللي في حره پیو شغلن زین کی فیدا شرجتن ناصاب چګورم یو ولدا من تلك الشراجي دغه ولونه قد استوعبت ذلك الماء اغدک شول دغه وبونه كله د ټول نډک شول فتتبع الماء دا سړی وبو پسې ور بسې شو نو بچیر تر روان دي فیدا رجل قائم في حديقته ګور یو سړی دی ولاړ دی خپل باغ کې يحول الماء بمسحاته اړي وب خپل بیلچمانی یعنی وبخر کوي فقال له دورته ویلی عبد الله مسمک نوم دي سره قال ورته جواب کوي پلان کې نوم میرے اقنم وتیات کو کم نوم چی ورس کې اوریدلو الاسم الذي غنم ورتيات کو سمع في الصحابه چې دا ورس کې اوریدلو فقال له دورته وی عبد الله دا باغ ولا ورته وی لما تسالني عن اسمي نوم د بوس درانه ولي وکم فقال غورته اني سمعت صوتا ما وازور دلو بوريس کی الذي هذا ما هو اغوريس دو بيد السباغ لرالي ويقول اواز دو اسقي حديقه فلان لاسمك استنميات کړو فما تصنع فيها تتعامل کې بدی باغ کې دا فضیلت درته حاصل له فقال غورته اما اذا قلت هذا کله چې دا خبره وکړلې بس ټیک ده فإني انظر زچې ما زخیل ساتم الى ما يخرج منها اغه فصل تا اغه می وته چې کوم د دې باغ نه روزي فاتصدق بثلثه واكل انا وعيالي ثلثا وارد فيها ثلثه دا به واپس کوما وعنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بنی اسرائیل د دریو کسانو تذکرہ کوي یو پکې گنجیو سخا سریو او بل شیو اغه لوندو دوشو و دریم کم یو بل ابرسو الله برشترا ولی گلا دیو ارمانونه پرکل دیو له مال ورکو زه حاصل و مخه حاصل مال ورکو دوباره بخپل شکل کې رااله او صدقه دیو وختلا صرف لون به راضی شو او دای ویل چې زه خدا قشانو مړوندم الله پاک ربانی احسان کړي څومره چالي وایلا انور من وکړه نتیجه دا وا الله پاک دل نورم زیات کړه لون لو نور نه واپس واخستل نور حدیث به آسان دي ارڅ به ذکر دي تشریح ته ضرورت نشته دي او نه پورا خلاصې ویل ته وخت شي وتا مزیدار واقعه دا وخت شي ښه تاسو به ورېدلی می وانه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حضرت ابو هريره نے روایت ده نبی علیہ السلام نے ورېدلی یقول فرمایلی ان ثلاثه درې کسانو من بني اسرائيل ابرصا یو ابرصو برګي مرشي اقرع او بل اقرا تشګنجي ته نوې چیختي وتی دا سر چی
دانی مانی پکې راوخیږي پخوا به داسې کېدل او ویښته به لرې شو او سر به ګډ وډ شو بدبي به ترې تللو خلکو به ترې کرکه کوله واما بړلون دی فاراد الله الله اراده وکړل ان یبتلیهم چې دیو ازمایش کی فبعث الیهم ملکا فرشته و ترا ولېګله پخوا به دغه شان کول نور امتونو کې فرشته به را لېګله خو سینه را لېږي فاتل برسا او رسل ورلا فقال ورته اي شيء احب اليك كم شيء تخوخ دي ناغه بس خوخي غبه دا خوخي چې بس تا رنگ می ټیک شي لون حسن وازما خوخ دي خسترن وجلد حسن خست سرمن ويذهب عني او دا می خوخ دي چل چې بوزي زمانہ چلال شي زمانہ الذي غشي قد قدرني الناس چې خلق دغه په وجه ما بدګني هغه مان لال شي قال نبی علیہ السلام فرمای فمسحه فرشتي دا سره مسکللو فذهب عنه لاړې ددنه قدره هغه شي اکرجن شي یعنی هغه بدرنګ هغه خرابواله د څرمنی او تی لون الحسنه خسرنګ وتورکل شو وجلد الحسنه خس څرمن قال نبی علیہ السلام دی فرشتي ورته ویل فی المال احب الیک کم مال درته خوښ دی نو دی پسې د گنجی ذکر را روان دی نو بده ابرس او بده گنجی کی یو د اوخانو تذکرہ کړی چې اوخان می خوخ دی او بل لغواګانو کړی دا راوی شکی دی چې نبی علیہ السلام کم یو یاد کو پوهیږي په خبر حال ګوري قال الابل ابلی ویل او قال البقر دوړو کی ویل شک اسحاق د دې راوی حدیث راوی د اسحاق هغه شک کې دی خو بده یقین کې دی چې الا ان الابرس او الاقرع دا دوله چې دی قال احدهما الابل وقال الاخر البقر یو بکی ابل ویل یو بقر ویل قال نبی علیہ السلام فرمای فوت يناقه وشرا د تورکل لشل اوخي لسو قالوا ولا بلار دلسو مشت ولا بلار بي فقال دي سړي نبی پرشتي ورته ویل بارك الله لك فيها الله دې برکت واچي تا ته بدی وخانو کې قال نبی علیہ السلام فرمای فاتل اقرا لورله فقال ورته وي اي شيء احب اليك كم شيء درته خوخ دي قال ورته وي شعر حسن خيستوي اخطا ويذهب عني هذا الذي او الله او چلري شمانه دغه شي قد قدرني الناس كم شمانه خلق بد غني يعني اختم راشي سر د مرض می ختم شي قال نبی علیہ السلام فرمایي ما سیکړلو فذهب عنه دنم دا مرض لاړې نو قال فرشته ورته وي نبی علیہ السلام فرمایي او تی شعرا حسنا د خسته وخت ملاو شو الله دې طرفه یعنی وخت ورکړولا قال نو فرشته ورته وي في المال احب اليك قال دا ورته وي البقر فوتي بقره حامله بقره ته ملاو شي قال فرشته ورته وي بارك الله لك فيها قال فاتى الاعمى اعمال ورله فقال اي شيء احب اليك قال اي يرد الله الي بصري چې الله مې نظر راوړي فوبصر به الناس خلقينما ورل لڅبکار دی وای دو چاټه سترګي خلق وای قال فمسحه ما سيقلوا برشتي نبی علیہ السلام فرمای الله پاک د نظر رد کو قال فرشتہ ورته وای في المال احب اليك قال دا وای الغنم چيلي فوت شاتن والدا دته چيلي ورکړل شي بلار بها بچو والا فانتجا هذاني اوخ او وا بچی راوړه وولد هذا او چلم بچی راوړه فکان لهذا واد ندی ابرست پارم یو وادي جوړ شول د خانو پورا رموا ولهذا او د اقرا د پارم یو وادي و د بقرو مطلب پورا چراغای نه ولا وادي چراغا و د غواو نه ډکوا ولهذا واد د یړوند پارم یو وادي و یو چراغا و د غنمو دا نور به وای